أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. د دین مخکې د یهودیانو د یو دروغو جواب هغه ذکر شوی او د حضرت ابراهیم علیه السلام په باره کې ذکر شو چې الله تبارک وتعالى فرمایل دا ابراهیم علیه السلام د شرک کوونکو نه نو. اوس د بیت الله شریف ذکر د الله تبارک وتعالى فرمای ان اول بیت یقینا اول لنه کور وضع للناس چې مقرر کړی شوی وو د پاره د خلکو د عبادت للذي خامخ هغه دی ببکته چې په مکه کې دی مبارکن مبارک دی وهدن او هدایت والا دی للعالمین د پاره د ټولو عالمونو. د بیت الله شریف اولنی بنیاد یخود ده حضرت آدم علیه السلام او د بیت الله شریف د جوړېدو نه 40 کال وروسته دغه آدم علیه السلام شام طرف تراغه او د مسجد اقصی بنیاد کې خوده وغای جوړ. حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړه د الله رسوله اولنې جمعات کم یو جوړ شوی دی نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې بیت الله شریف مسجد حرام په کوم کې چې بیت الله شریف دی. بیا وته فرمایل دویم نمبر کم جوړ شوی دی نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل مسجد اقصی. بیا دې تاسو که د الله رسول د دې دواړو په منځ کې زمانہ سمروا نو حضور صلی الله علیه وسلم وته فرمایل 40 سال سلويخ کاله. بیا د حضرت نوح علیه السلام په زمانہ مبارکه کې کله چې طوفان راغنه د دواړه جماعتونه هغه ختم شو. بیا دا غي نورستو حضرت ابراهیم علیه السلام د بیت الله شریف بنیاد کې خوده سره د اسماعیل علیه السلام نه او په یکم ذل قاعده باندې د دې باندې د مرمت کار شروع شو او په 50 ورځو کې د سر ته ورسید چې دا 44 مربع فوټ ته غالبا هر طرف ته. دلته د مسجد اقصی دوباره تعمیر وکړو یعقوب علیه السلام. د یعقوب علیه السلام نه وروسته چې بیا کله داوود علیه السلام راغی نو هغه له کوټې خکولا وکړو. بیا چې کله سليمان علیه السلام زمانہ و نو هغه بیا شاهانه انداز باندې مسجد اقصی جوړ. نو دا بیت الله شریف په مکه کې دی چې د خلکو د عبادت لپاره مقرر شوی. وس مکه او بکه په دې دواړو کې فرق څه دی؟ نو د مکه معنی دا ناف پردو کې چوتوي دا نوم. یو مسله دا ده چې دا بیت الله شریف مکه چې کوم ده دا بالکل د دنیا د سیده لکه نوم د دین په اخو باندې بیا شمال جنوب او مشرق مغرب طرف ته دنیا خوره شو ده. یو دا راځي چې دا مکه وته زکه و مینز کنه مینز معنی ده دا وته زکه وای چې لکه څنګه د مور په خېټه کې ماشوم یې وغته د دې نوم
په ذریعہ باندې دغه چې کوم د خوراک ورکول کېږي دغه شانته د دې مکې نه ټول دنیا ته روحاني خوراک ورکول کېږي او بکه چې کوم د بکه ویل کېږي گردن توڑنے والے یعنی سٹ ماتول نو کدا سوچ وکي نو یو دغه پکې د معنی دا راځي سٹ ماتون کې چې څومره مسلمانان په ثابت دنیا کې دي نو هغه د منځ په وخت کې دغه طرف ته چې کوم دی نو هغه څه کوي هغه سټونه ټټي یعنی رکوع سجده وغیرہ دغه ته لګي دغه طرف نور خو الله پاک د حقیقت کړی یو د یو ځای مقرر دویم دا چې کدا څو خیال کړی ابرهه چې کله راغې په مکه مکرمه باندې بیت الله شریف باندې حمله کول وراناوي نو هغه په کانو باندې چې کوم د وښتل شو په او کې یو ژوند دی واپس نه دغه واقعیا مخ ته بیا راځي یو ژوند دی رانه ٹھیک ده نو دا د مکه دغه وس الله پاک فرمای فيه آیات بینات او دی په دې کې نخي ښکارا مقام ابراهیم چې یو پکې مقام ابراهیم دا مقام ابراهیم دا هغه ګټه ده چې ابراهیم علیه السلام په دې باندې ودرېدو او تعمیر وکاو د بیت الله شریف ٹھیک ده کنه او پاغه باندې وای چې د ابراهیم علیه السلام د خپو مبارک وغه نشانات هم موجود نو یو پکې ده ومن دخله کان امنا او څوک چې داخل شو دیته نو شه ده په امن باندې یعنی کدا د زمانو هر څنګه سړی کنه قاتل وغیرہ خو چې په بیت الله شریف کې دن نه کوم نه هغه پناوانه سره نه ده په امن کې شو په دې وجه باندې حج په موقع باندې په دغه ټیم کې ښکار مر وغیرہ څه شي زنده سره چی داغه وجل چې کوم نه هغه منه حدود حرم چي ولله او د پاره د الله پاک د علی الناس په خلق باندې حج البيت حج د بیت الله شریف من استطاع الیه سبیلا سوک چې طاقت لري دیتا د لود دلاره مسله دار کنه ګوره لکه حج پچا باندې حج داده چې په هر مسلمان نه دی فرض ګوره خپل شرایط دي یو داسې سړی دی چې د هغه د کور خرج او اخراجات پوره دي قرض بیوم نشتی او د تلو دراتلو د لارې خرچه هم ورسره شته او په لار کې امن هم دی د لون یا ګډ وغیرہ هم نه دی نو په دې سړی باندې حج فرض دی به حج کوي او چې په دې شرایط یو سړی پوره او حج نه کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای فلیمت ان شاء نصرانیا او يهودیا که په سړی باندې حج پر یو دی نه کوي نو بیا د دغه خدای کده په يهودیت باندې مریو که په نصرانیت عیسایت باندې مری څومره خطرناک خبره ده ومن کفر اسوک چې انکار وکړي نو فإن الله غنی عن العالمین یقینا الله پاک بے نیاز دی د عالمونو د خلقونو د ټول مخلوقاتو نه بے نیاز دی الله پاک تر دې د حج ضرورت نشته دی خپل دغه مخه ته د يهوديانو مسله را الله پاک فرمایي قلت پیغمبر یا اهل الكتاب ای اهل الكتاب لما تکفرون تاسو ولې انکار کوئ بی آیات الله پایاتونو د الله پاک باندې والله الله پاک شهیدن گواه د علامه په هغه څه باندې تعملون چې تاسو یې کوئ ګوره دا اهل کتابو کدا سو خیال کړئ د فدلایل سره چې الله تبارک وتعالى دا ثابت کړه چې د دې پیغمبر او د دې پیغمبر کم ملګری چې دي امتیان په اصل کې پیروکار دي د ابراهیم علیه السلام دا چې کوم دنه دا خو ثابت شو وسو د دین مخ کې آیات کریمو کې را روان دي چې دیو د مسلمانانو په مینس کې بیا تفرقات چورو د پاره ناکام کوششونه کړي داغه مخ ته دغه روان دي خو داغه د تمهید په تور باندې دوم راووري چې په مدینه منوره کې د مشرکین دوه قبیلې وي یو اوس او یو خزرج او درې قبیلې چې کوم د يهوديان وي بنو قینقاع بنو نذیر او بنو قریظه د دې په خپل منځ کې هم په आपस کې چې تسل براته چې کوم د اختلاف براته خو مسلمانانو مسلو بیا یو شانتو یو زیبو دیو چې کوم دنو لکه پړه لیکه خلکمو په تجارت باندې هم د دیو قبضه او په زراعت باندې هم د دیو قبضه او دغه چې کوم د اهل کتابو ملکل پړاوالم کول د اوس او خزرج د دیو ما تحت او دمر ما تحت وو چې وای چا
په دوه قبیلو کې بچا لور خپل ورکورن د دیونه به تاسو کاوه چې دغه ځکه لور ورکومه ساسنګ وخرونه چې هغه به وته چې مو ورکونه به سوال نه چې هغه دې سړي به د لور ورکړو نه به شو ورکوله مکمل مغلوب چې کوم دغه غوړه دغه د وجنه وسه دیو دې شی وکړه چې دا دوه قبیلې کوم اوس او خزرج د دیو د یو بل سره د صدونه دغه جنگونو الان کې یو بل د کورونو مخامخ خو بیا به چې کوم دنه لکه دغه بینو او په دې کې څو جنگونو مشهور دي درې یو 62 سال جنگ شو یو 93 سال شو 120 سال شو دا دومره جنگونه چره ده د دې دښمنی و کله چې نبی علی السلام راغی کنه نبی علی السلام نو هغه اصل هدایت او رڼا رااله ټیک ده کنه نو دلته چې کم دنو داغیو هغه کم هغه ته چې باغ کم د خلکو د وجن د طرف نه هغه پروتوکول ملاوي ده هغه ختم شو هغه مسله دار یو سړی بر روانو او سلام به وکاو نو دلته اوس بیا په شریعت کې دا منو شو چې په دې کافرانو باندې بتاسو السلام علیکم یا وعلیکم ورحمت الله وبرکاتہ بنوای بلکې تاسو وایي السلام علی من اتبع الهدى سلام دی هغه چا باندې چې هغه تابعدار شو چا هغه پرې وکړه هدایت یعنی هدایت بیا مو دلته سلام هم د څه طریقه شو په جواب کې هم دغه څه طریقه شو دی حیرانو دا څنګه چلې لکه زمونږه غټوره قصه خو چې کوم نه هغه ختم شو بادشاہت هم ختم شو د دیو د نبی علی السلام سره د مسلمانانو سره بغض پیدا شو اوس بیا د مسلمانان چې کوم د اوس او خزرج د خو په اکثریت چې کوم دغه شو دغه دښمنی چې کوم دغه په دوستۍ او په دغه فرشتو باندې بدل شو دا خبره د دیونه برداشت کړه نو وی چې یو ځل د اوس او د خزرج د قبیله ډیر شي کسان را جمع شوي او په دې يهوديانو کې یو يهودي شماس بن قیس يهودي د پړه لیک کسو خو ډیر خبيث انسانو دی ویراغه چې وای کتاله کرور دا خو د یو بل پینو باندې باندې مړی دا اوس د خنداګان دی چې کوم د هغه خوشحالي دا غب شپ لګیو ناس دي په د باندې پیریان رااله خبره باندې پوښتنه واپس لاړ یو بل کس را دراولېګو اشعار وته چې کوم د یاد کړ چې تبلال چل تراغو سره بل کې نه بیا به د اشعار وې د شراغه دیو د خپل غب شپ ورسې کول خندای کول نو د سړی چې کوم د اشعار وې هغه اشعار داسې اشعار وې چې د دې دواړو قومونو دغه مخکینو نکونو دغه د وخت او ظلمونه چې کوم د دیو د دې قبيله سره دي چې وکړو د قبيله دي سره دا اشعار وې نو هغه قومي عصبیت خو بیا عصبیت دی خو یې کنه بار سړی کې موجود نه دیو له پاغه باندې دغه ورغه یو وته ویل کستاسو نکونو پلرونو زموږ سره ډېر سخت دغه کړه زیاته کړه بل تاسو کړه جو پاسه دا یو بل چې کوم دنو لکه اشعار وراله خبره باندې ورشه دي نو دغه خبره مخ کې ذکر ده خو په دې آیات کریمه کې چې مکمل دغه تمهید مخ د وداغو د غرش او بیا اورنی مخاطبین د يهوديان او دویم مخاطبین رسوبو هغه چې کوم د مسلمانانو ته بیا الله پاک دغه کړنو الله پاک فرمایي قلت د پیغمبر یا اهل الكتاب ای اهل کتابو لم تصدون تاسو ولې من کوي خلک ان سبیل د الله پاک د لار نه من امن سشو چې ایمان راوړ تبغون عوجا تاسو لټوي پاغه کیسه کوګواله تاسو ولې کوي چې تاسو د مسلمانانو په منځ کې تفرقات او د یو بل دښمنی پیدا کوي او مسلمانان چې کوم دغه د الله پاک د دین نه منع کوي وانتم شهدا او تاسو گواهی په دې خبره باندې چې دا پیغمبر او حق د اسلام او حق دغه ډیر ځکه چې مخ هغه د يهودانو په کتابونو کې راغلی وم الله نه د الله پاک بغافر به خبره د عامه د هغه سره تعاملون چې تاسو کوي